فاطمه رضی الله تعالی د دې رشتې تفوس ابوبکر رضی الله تعالی هم کړو. هر یو صحابي دا غوښتل چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره جوړ شم، زوم جوړ شم. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیغام ولېږو، ای فاطمه ما تراکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکو، وی د دې معامله ما په الله تبارک وتعالی پرېښې ده. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږو، ابوبکر رضی الله عنه راغی، وی ما له خو یې رانه کړه، ته لاړ شه ته پیغام ولېږه، کېدای شي تاله یې درکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې تپوس وکړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه ورته جواب راغی، وی د دې معامله ما په الله تبارک وتعالی پرېښې ده، یعنی انکار یې ورته وکړو. بل صحابي هغه د فاطمه رضی الله تعالی تپوس کو، نبی رسول الله سلام هغه تم جواب ورکړ، هغه ورنکړه. علي رضی الله تعالی عنہ د سارا ته خان شړ دی وتلو، دی خبر وکړه ویره مونږ له خیره نکړه کې دې ش علي رضی الله تعالی عنہ ورکی. دوی لاړ په علي رضی الله تعالی عنہ هغه سارا کې خان سره ول. دی ورته وی علي ته د فاطمه تپوس ولې نه کوي؟ داغه تاسو کې چې نبی رسول الله تعالی درکې کنه. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما سره دې سو زه په سبا باندې تاسو کما، زه خو نه مہر لرم نه کور لرم، نو زه به داغه څنګه تاسو کوم. علي رضی الله تعالی عنہ خپل کوم نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په جمعات کې پاتې کېده، د نبی علیہ السلام د طرز جمعات کې پاتې کېدو. زما سره کور نشته نور څه نشته، نو زه داغه تاسو څنګه وکم؟ صحابه کرام ورته فرمایل نبی رسول الله ډیر مهربان دی او ستا خو د ترس ویل کېدی چې ستا سره ډوي حسابونه کې ته تاسو وکړه، کېدی چې دا تاسو درناړو نبی رسول الله مونږ کې هغه ټیک ته راغی. چې کله راغی نبی رسول الله سلام د صحابه کرام ولېږو، دوی ورته ته ورشه شابه ورشه. نو چې دی رال د نبی رسول الله سلام خواته کېناستو، نو شرمېده، د شرم نه یې غږ ونه کړو، هېڅ یې ونه وي. نبی رسول الله ته ویل علي هسې راغلی وي او رسول الله ستاسو خواله راغلی ومنو ښه، هېڅ یې ونه وي، د شرم یې غږ ونه کړو، راپاسېد واپس راغی. هغه ورته تپوس وکړو څه چل دې وکړو؟ وي ما هلته خبره نه شوه کړې، ما څه ونه وي، ما خو نه شو ویلی. ښه بله ورځ بیا ولیکو، لاړ شې که نه ورشه تپوس یې وکړه که نه. علي رضی الله تعالی دوباره په بله ورځ باندې بیا ورغی. چې بیا ورغی بیا د نبي علیه السلام تپوس وکړو، علي هسې راغلی وي او د الله پیغمبر هسې راغلی ومه، ناس راپاسېدو، ویې غږ ونه کړو د حیا د وجې نه. بار صحابه یې تپوس وکړو علي څه چل دی وکړو؟ زه نبي علیه السلام ته نشم ویلی، زه نشم ویلی، زه ورته څنګه ووایم چې فاطمه ماله راکړه؟ صحابه کرامو بیا ولیکو، ورشي شابه ووایه ورته. دی چې لاړو نبي علیه السلام پوه شو، نبي علیه السلام څه شو؟ پوه شو. یا علي ګوره چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق راغلی کو، هغې په تپوس باندې راغلی کو، نبی علیه السلام سر علي رضی الله تعالی عنہ داسې سرغلی روچت کړي، الله پاک پیغمبر په دې راغلی یم، خو تاسو ته ویلی نشم، تاسو ته ویلی نشم، دې دپاره راغلی.